Hi everyone, it's Active English Academy and this is Fidaullah Himat. سلامونه Active English Academy د فداءالله همت یم. د نن ورځې ویډیو کې به موږ تاسو ته د present continuous tense په اړه غږیږو. څه ډول چې موږ تاسو ته د ایډوانس ګرامر له زمانو څخه پیل کړی دی، نو په د زمانو مطابق مو لومړی زمانه present simple tense در وړاندې کړه په تېره ویډیو کې. راځو په دغه ویډیو کې تاسو ته present continuous یا present progressive tense در پیژنو. د دغه زمانې مطابق به هم موږ په دوو برخو کې ځو. اول برخه به یوزز وي یا مثلا هغه ډیفینیشن یا استعمال ځایونه به وي. دویمه برخه به بیا سټرکچر یا فرمولونه وي چې څنګه یې استعمال کو. راځو د present continuous tense یوزز ته یا استعمال ته. طبعا تاسو ته معلومه ده چې present continuous tense له نوم څخه معلومیږي چې هغه عملونو یا هغه حالتونو لپاره استعمالیدای شي چې همدا اوس جریان لري. یعنی موږ چې هغه وخت خبرې کوو، کله چې خبرې کوو په همدې د خبرو په جریان کې یا د خبرو سره هممهال یا هغه عملونه هم شروع وي یا جریان لري. یو څو یوزیجز یا استعمالونو ته اشاره کوو. اول used to talk about activities in the present. هغه عملونو لپاره استعمالیږي چې د present activities یا هغه فعالیتونو په اړه وغږیږي چې په present کې پیښیږي یا هغه فعالیتونه چې د حاضر وخت زیږنده وي یا things that are going on or happening now. تقریبا یو ډول یوه خبره ده هغه شیانو یا هغو ایونټس عملونو لپاره چې همدا اوس مخکې روان دي، همدا اوس شروع دي. لکه مثلا I'm making the video about the present continuous tense. زه دغه ویډیو د present continuous tense په اړه درته جوړوم. دغه اوس داسې یو فعالیت، داسې اکټیویټي ده چې همدا اوس روانه ده، یعنی په present کې همدا اوس جریان لري. یا موږ مثلا وایو چې it's raining outside، بهر باران وریږي. نو دغه ټول فعالیتونه چې په د خبرو کولو پر وخت شروع وي، جریان لري، ongoing وي، د دې لپاره present continuous tense استعمالو. او بل دوهم د used for gradual changes، د تدریجي تغییراتو یا بدلونونو لپاره استعمالیږي. تدریجي دا معنی چې سټپ بای سټپ وي، قدم په قدم وي هغه بدلونونه، یعنی په یو وار هم نه وي خو بلکې قدم په قدم هغه بدلونونه رامنځته کیږي. خصوصا دغه دغه یو لړ وربونو یا فعلونو سره، لکه مثلا ګرو ستریدل، ګیټ کیدل یا رامنځته کیدل، همدا ډول ټرن او ختل. لکه مثلا the children are growing so fast. The children are growing so fast. ماشومان ډیر په چټکۍ ستریږي، ماشومان ډیر په چټکۍ وده کوي. نو دغه موږ چې استعمال کړی دی ګرو ورب مو استعمال کړی دی. نو دغه یو داسې بدلون دی چې دا په تدریجي ډول رامنځته کیږي. یعنی نشي کیدای چې ماشومان مثلا ورځ تر بلې یو معلوم فرق پکې راځي، بلکې یو کال دوه کاله وروسته به هغه فرق احساسیږي. یا the situation is getting worse، حالات بدتر کیږي. the situation is getting worse، حالات څنګه کیږي؟ بدتر کیږي. موږ ورب گیټ لرو، یعنی حالات دغسې بدتر کیږي چې مثلا په یو ساعت کې دی نه بلکې په څو ورځو کې یا په کال کې یا په میاشت کې. دغه هم یو ګراجول چینج دی یا تدریجي بدلون دی. یا موږ کولی شو ووایو چې the days are getting longer، ورځې اوږدیږي یعنی ورځې ستریږي. or the nights are getting shorter، شپې لنډیږي. دغه هم داسې نه ده چې مثلا یو ورځ بعد دې ورځ اوږده وي او یو ورځ بعد دې شپه لنډې وي. دا هم تدریجي تغییر دی چې موږ د present continuous tense مطابق وړاندې کولی شو. دریم used for present repeated activities. د حاضر وخت هغه تکراري یا هغه فعالیتونه چې تکرارا پیښیږي، د هغو لپاره هم present continuous tense استعمالولی شو. خصوصا د forever او always adverbs سره، له دغو قیدونو سره موږ تر ډیره دغه ډول عملونه یا حالتونه تشریح کولی شو. او په عین وخت کې دغه د complaining لپاره هم استعمالیږي. دغه کیس یې لکه کله چې موږ د یو شي نه شکایت کوو،
کمپلینینګ یا کمپلینټ کولی شو ولیکو د هغې لپاره یعنې د شکایت لپاره هم موږ دغه کیس استعمالوو خو ضرور په دې کې دا ده چې دغه دوه قیدونه یا اډوربز باید موږ ولرو د دغه ډول جملو سره لکه he is always boasting about himself ته همیشه یې ځان په اړه غورې درابې کوي یا همیشه یې ځان په اړه لوړ ویل کوي دغه هم موږ چې استعمال کړی دی always boasting موږ always boasting لرو نو دغه یو ریپیټډ یا پریزنټ ریپیټډ اکټیویټي ده یعنی تکرارا دی دغه کار کوي ځان په اړه غږیږي یا they are forever complaining from the government دوی د تل لپاره د همیشه لپاره له حکومت څخه شکایت کوي دغه شکایتونه هم تکرارا کیږي په حاضر وخت کې تکرارا کیږي موږ forever complaining لرو نو دغه repeated activities یا actions لپاره هم موږ present continuous tense استعمالو راځو څلورم used for future plans د راتلونکو پلانونو لپاره د راتلونکو تصمیمونو لپاره خصوصا هغه تصمیمونه هغه پلانونه چې مخکې له مخکې موږ ارینج کړي دي تنظیم کړي د کار مې پرې کړی دی د هغې لپاره موږ present continuous tense استعمالولی شو خو په دې شرط چې موږ به دغه کیس کې چې استعمالو future time expressions به استعمالو لکه د راتلونکي وخت اصطلاحات به استعمالو لکه مثلا tonight tomorrow یا مثلا next Friday یا next Saturday دغه لپاره به موږ چې استعمالو دغه فریزونه به ورسره استعمالو لکه my cousins are coming next week my cousins are coming next week تر زمان مې راتلونکي اونۍ راځي یا راتلونکي اونۍ مې تر زمان راځي دلته په دغه جمله کې موږ چې لرو next week لرو coming next week راتلونکي اونۍ مو تر زمن راځي دا داسې یو غدی عمل دی چې یا تصمیم دی چې په راتلونکي کې به کیږي موږ present continuous tense ورته وکاروله خو په کوم شرط د future time expression سره یعنی دلته ضرور دی چې موږ future time expressions ولرو یا I'm leaving for India next Friday راتلونکي اونۍ انډیا ته روانېږم نو دغه هم په نیکست فرایډې سره موږ پوهیږو چې دغه کار به په راتلونکي کې کیږي اگر چې موږ present continuous tense ورته وکاروله یو لړ نوره د استعمال ساحې هم present continuous tense لري خو په دغه ویډیو کې تاسو لپاره موږ هم دا کافي ګڼو راځو په دوهمه برخه کې structures بیا په خیر راشئ راځو د structure یا فرمولونو برخې ته په دې غږیږو چې د present continuous tense جملې څنګه جوړې کو راځو دلته موږ په درې ډوله جملو خبرې کوو مثبتې منفي او مثبت سوالیه منفي سوالیه هم لرو په هغې ته به هم اشاره وکړو راځو مثبت سوالیه د present continuous tense مثبت سوالیه فرمول ته طبعا هره زمانه بیل تعریف او بیل فرمول لري simple present tense یو بیل فرمول لرلو خو present continuous tense یو جدا فرمول لري چې تاسو باید دغو توپیرونو ته متوجه وای موږ لرو سبجیکټ فایل چې په تیره ویډیو کې موږ خبرې پرې کړې وې او هغې څخه وروسته لرو to be وربونو نه اصل لن هدف is MR دی یا is RM is MR to be وربونه د present continuous tense auxiliary verbs دی یا کومکی فعلونه دي نو د هرې زمانې خپل auxiliary verbs معلوم کومکی فعلونه وي لکه د simple present tense موږ do does auxiliary verbs یادول خو د present continuous tense یا present progressive tense auxiliary verbs چې دي هغه to be دي یعنی is MR دا د present continuous tense auxiliary verbs دي کومکی فعلونه دي په دې کومکی فعلونه دي چې د جملې په منفي کولو یا سوالیه کولو کې همکاري کوي یعنی جمله فرې منفي کیږي یا سوالیه کیږي په دغه کې صرف دغه خبره باید یاد وساتل شي چې د آی لپاره موږ په ټو بي وربونو کې ایم لرو یعنی آی ایم د یو وی دی او پلورل ناونز یا جمع اسمونو لپاره آر لرو یعنی یو آر وی آر دی آر د هی شی ایٹ یا سنگولر ناونز مفرد اسمونو لپاره موږ ایز لرو لکه هی ایز شی ایز ایٹ ایز
نور هغې څخه وروسته ورب لرو. د ورب په تعریف باندې تېره ویډیو کې غږېدلي یو. همدا ډول د ورب په فرمونو چې 4 فرمونه لري، سمپل فارم، سمپل فاست پریزنټ پارټیسپل، فاست پارټیسپل، په هغې هم غږېدلي یو. مهمه دا ده چې موږ په دې پوه شو چې په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې د ورب آی ان جي حالت استعمالیږي، یعنی پریزنټ پارټیسپل فارم استعمالیږي. پریزنټ پارټیسپل فارم لکه کوک، کوکینګ، کوکینګ، کلین، کلینینګ، کلینینګ، کم، کمینګ، کمینګ، رایټ، رایټینګ، رایټینګ، ټول آی ان جي فرمونه به د ورب موږ استعمالوو په دغه زمانه کې. د ټولو سبجیکټ پروناون او د ټولو سبجیکټ ناون لپاره په مثبتو، منفي، سوالیه په دې ټولو جملو کې د ورب آی ان جي فارم استعمالیږي پریزنټ کنټینیوس ټینس کې. هغې څخه وروسته کمپلیمنټ لرو چې کمپلیمنټ کې به هم موږ د پریزنټ کنټینیوس ټینس مطابق ټایم ایکسپریشنز لرو یا به پلیس ایکسپریشنز لرو، لکه مثلا رایټ ناو، ناو، اټ د مومنټ، اټ د مومنټ اف سپیکینګ. دغه ټول د پریزنټ کنټینیوس ټینس لپاره ټایم ایکسپریشنز کیدلی شي چې اکثر وخت په کمپلیمنټ یا د جملې په پای کې راځي. موږ جمله جوړوو لکه he is listening to the music، د موسیقۍ ته غوږ نیولی. He is listening to the music، د موسیقۍ ته غوږ نیولی. اکثر وخت کله چې موږ پریزنټ کنټینیوس ټینس کې سبجیکټ او ټو بی لرو، دغه اکثر وخت کنټراکشنز فارمونو کې وي، یعنی لنډ حالتونو کې سره تړل شوي وي. لکه he is، موږ د کنټراکشن فارم په he is جوړوو. مثلا he is listening to music، I am، I'm listening to music، we are، we're، they are، they're، she is، she is، it is، it's. نو دغه ټو بی او سبجیکټ ترمنځ کنټراکشن فارم ممکن دی چې تاسو کولی شئ په سپیکینګ کې د هغې څخه کار واخلئ. نو he is listening to the music، د موسیقۍ ته غوږ نیولی یا موسیقي اوري. دلته موږ سبجیکټ هی لرو، هغې څخه وروسته د موږ ویلي وو چې د هی، شي، اټ لپاره به په ټو بي وربونو کې ایز وي. نو موږ د هی لپاره په ټو بي کې ایز راخلو. هغې څخه وروسته ورب د آی ان جي دا لرو او کمپلیمنټ. کولی شو ووایو چې رایټ نو یا نو. ضرور نه ده چې هره جمله کې د موږ رایټ نو یا نو استعمال کو. که دا ووایو که یې نه وایو عمل هغه دی جریان لري تر ډیره. دوهم منفي فرمول موږ لرو سبجیکټ پلس ټو بی پلس ناٹ پلس ورب پلس آی ان جي پلس کمپلیمنټ. موږ صرف په منفي فرمول کې د مین ورب او د اگزیلري ورب ترمنځ ناٹ لرو ځکه جمله منفي کړه. نور هیڅ تغیرات نه رسي. د پریزنټ سمپل پریزنټ ټینس برعکس پریزنټ کنټینیوس ټینس اسانه په دې ده چې هغې کې موږ زیات تغیرات په منفي جملو او سوالیه جملو کې لرل. یو خو دا چې اگزیلري ورب به په منفي جملو کې رامخته کېدل، په مثبتو کې به نه و. خو پریزنټ کنټینیوس ټینس چې اگزیلري وربز یې ټو بي دي، دا هم په منفي کې شته، هم په سوالیه کې، هم په مثبتو کې شته. نو صرف موږ ناٹ ته ضرورت لرو، یعنی یو ناٹ اضافه کوو. لکه he is not watching the TV، دا یې تلویزیون نه کیسي. مثلا he is listening to the music، موسیقۍ ته یې غوږ نیولی. he is not watching the TV نه ګوري. نو دلته موږ صرف ناٹ لرو، هغه هم د اگزیلري او د مین ورب ترمنځ. هغې څخه وروسته راځو مثبت سوالیه. مثبت سوالیه کې طبعا دا خبره یاد ساتئ چې په کومو جملو کې ټو بی وربس کې وي، یعنی ایز، ام، آر پکې وي، او ومو غوښتل چې دغه جمله منفي کوي یا سوالیه کوي. که یې منفي کوئ د هغې څخه وروسته ناٹ اضافه کیږي، که یې سوالیه کوئ ټو بی وربس د جملې سر ته راځي. نو په دغه جمله کې هم موږ چې کوو په دغه سټرکچر کې صرف ټو بی وربس د جملې سر ته راځي. سبجیکټ هغې څخه وروسته کیږي، ورب د آی ان جي خپل ځای شته. بیخ کې سوالیه علامه باید موږ که په مثبتو او منفي جملو کې موږ کوېشچن مارک لرلی شو، په سوالیه جملو کې باید په لیکنه کې موږ په بیخ کې سوالیه علامه ولرو، لکه یا کوېشچن مارک ولرو. لکه is he watching a movie، آیا دی تلویزیون ګوري. are you studying for the test، آیا ته د ټیسټ لپاره مطالعه کوې. are they coming now، آیا دوی اوس راځي. ټول موږ په څه شي سره کوېشچن جوړو پریزنټ کنټینیوس ټینس کې په ټو بی وربس سره موږ کوېشچن جوړو او بیخ کې کوېشچن مارک لرو، سوالیه علامه لرو. دغه زموږ د پریزنټ کنټینیوس ټینس مطابق فرمولونه و چې وم لرل. تاسو کولی شئ په دې ډول د پریزنټ کنټینیوس ټینس جملې جوړې کړئ.
تر بلې یوې داسې ویډیو چې موږ به تاسو ته پکې د پریزنټ مطابق پریزنټ پرفیکټ ټینس تشریح کوو. تر هغې د خدای په امان مه هېروئ چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او راتلونکو ویډیوګانو لپاره مو هم خپل نظرونه یا کومې پوښتنې لرئ هغه هم را سره شریک کړئ. د خدای په امان. بای بای.